أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. سورة رعد هغه شروع پاغه کی دلائل هغه ذکر کیدل پرون دغه خبره ذکر کیدا چې الله جل شانه هغه ذات ته چې هغه خالق ته خالق لكل شيء هو الله عليم بكل شيء هو الله او حفيظ هغه ساتونکی دی. نو اوس درېیمه څلورمه خبره څلورم دلیل چې هغه واکدار دی او متصرف ذات هغه دی. دلته اوس مختصر دلیل ذکر کوي. والذي الله تعالی هغه ذات ته یریکم البرق خوفا چې ښایي تاسو ته برېښنا د یری و طمعا او د پاره د تمې وینشئ السحاب الثقال او پیدا کوي وریځې درنې. تفسیر کبیر والا ذکر کړی دي چې الله هغه ذات دی چې تاسو ته ښایي برېښنا. نو په دې برېښنا کې بیا دوه خبرې دي. یو خدا برېښنا د یری د وجنا چې خلق با دا ګمان کوي چې د دینه به مونږ باندې تندر راتاویږي. و طمع او دویم خلق هغه دي چې د هغې نه تمه لري چې ای په دې به باران راشي او زمونږ فصلونه دا به پرې اوبه شي. یا دویمه چې یریږي د دې نه هغه خلق چې هغه مسافر دي یعنی په لانج کې دي په داسې ځای کې دي د پاسه به چت څه سفر نشته وایي که باران راشي یا په دریاب کې دي داسې نه چې موږ او دا ټول خلق به هلاک کي. نو دوی یریږي. او دویم هغه خلق دي چې هغه په آبادو او بدي کې دي هغوی ته د اوبو ضرورت دی چې اوبه کمې دي چې باران وشي نو اوبه به پوره شي. والطمع وينشئ السحاب الثقال او پیدا کوي هغه وریځې درنې. نو دا وریځې درنې نو بیا په وریځو کې دوه خبرې. یو هغه وریځ ده چې هغه راشي خو د هغې نه باران نه راځي. دویم هغه وریځ ده چې راشي د هغې نه خو کله د باران راشي او کله د هغې نه درز دروز دا ګړزار راشي. نو کله چې دا وریځ راشي خو باران ترې رانشي نو دا خو یو خبره شوه. او کله وریځ راشي نو باران ترې راشي او کله ترې هغه درز دروز برېښناګانې شروع شي. نو یو څیز کې دوه څیزونه هغه ضدین نه جمع کېږي. الله هغه ذات دی چې په هغې کې دوه ضدین جمع کوي هم پکې اوبه جمع کوي او هم پکې اور جمع کوي. نو د الله نه ما سوا داسې ذات نشته چې هغه په دې کې دوه څیزونه ذکر جمع کړي اوبه او اور. ویسبح الرعد بحمده او تسبیح وایي رعد سره د ستاینې د الله نه. نو اوس دا رعد څه شی دی؟ نو تفسیر مدارک والا وایي چې دا رعد فرشته دا تسبیح وایي سبحان الله والحمدلله او وایي چې کله ګړز دا درزار او برېښنا وي او څوک سبحان الله والحمدلله وایي نو دوی به د هغې دغه نه محفوظ وي. او رعد هغه فرشته ده چې هغې سره یو چابک دی او د الله په حکم باندې دا ورځي اخوا دې خوا بوځي. الله حکم وکړي د دې ځینې هلته بوځه د هغه ځینې هلته بوځه. نو چې کله د رعد فرشته دې ورځي له دا کوړه راپرېږي نو دې ته بیا برق وایي. او چې کله دا دواړه د یو بل په درمیان کې وجنګېږي نو هغې ته بیا رعد وایي.
والملائکة من خیفتی او نور ملائک د وجې د یری د الله نه هغوم تسبیحات وی ویرسل الصواعق او رالیږو تندرونه فیصیب بها نور رسوي هغه من هغه چاته یشاء چې غواړي وهم یجادلون فی الله او دوی جګړې کوي په باره د الله کې یعنی جګړې کوي په توحید د الله تعالی کې. دلته مفسرین معنی کوي مفسرین یو څو خبرې ذکر کوي. حافظ ابن کثیر رحمه الله فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدور کې یو تکبر او لوی سړیو نو هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو قاصد ولېږو وی لاړ شه او ته هغه ته ووایه چې ته الله ومنه او د هغه رسول ومنه. چې کله دا قاصد لاړ هغه دې خبرې وکړې نو هغه ووي چې دا الله څوک دی د سرو نه پیدا دی که دی د سپینو نه پیدا دی او که دی د تانبې نه پیدا دی او بیا وي چې دا رسول څوک دی دا رسول. نو دا قاصد ډېر خبر شو او راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوباره ولېږو بیا لاړ شه. چې کله بیا لاړو نو بیا هغه قاصد دا خبرې کولې نو چې کله په درېیمه پیره ولېږو یا په دویمه پیره یا په درېیمه نو چې کله د دا خبرې شروع کولې نو الله جل شانه د برې نه یو وریځ د په شکل کې یو څیز راولېږو یو ټوکړه چې د دې انسان پر سر باندې تاو شو او بیا یې د دې سر له راتاوه کړه نو د ده نه د هغه د تن نه یې دا سر جدا شو. نو چې دا قاصد راغی نبي علیه الصلوۃ والسلام ته یې دا تذکره وکوله. نبي علیه الصلوۃ والسلام ورته واقع وي نبي علیه الصلوۃ والسلام وفرمیل ما ته هغه رب وښودل کوم رب چې دې سړي نه دا سر جدا کو. یا تفسیر قرطبي والا پکې ذکر کوي اربد ابن ربیع او عامر ابن طفیل دا دوه کسانو چې دوی د نبی علیه الصلوۃ والسلام مبارکي جرګه وکړه چې لاړ به شو نبی علیه الصلوۃ والسلام سره به خبرې کوو یو به خبرو کو او بل به د نبی علیه الصلوۃ والسلام باندې تور راواچو سټ مبارک بولو وو. چې کله اربد او عامر ابن طفیل لاړل نو عامر ابن طفیل د نبی علیه الصلوۃ والسلام سره خبرې شروع کړې. نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته ووی چې ایمان راوړئ چې تاسو ایمان راوړو نو تاسو به محفوظ شئ ستاسو جان او مال به محفوظ شي. خاوې دویم نو تاسو به څنګه موږ محفوظ یو نو دغه شانې به تاسو محفوظ شئ زموږ د هغه تکلیف او د دې نه. نو هغه ورته ووی ای پیغمبره یو خبره ده که تا سره د دې شهر بادشاهي او ما ته د بانډو او د دې بادشاهي راکې. هغه ورته ووی چې ای زما په قبضه کې د دې دا بادشاهي دا نه ده دا خو ما ته الله سپارلې ده او زه د دې اختیارمند نه یم د دې اختیارمند خو الله دی. نو دا ورته ووی چې عامر ابن طفیل چې ته را سر را دې خوا که نبي علیه الصلوۃ والسلام ته وی او اربد ابن ربیع ته اشاره وکړه چې توره راوباسه او نبي علیه الصلوۃ والسلام نه راواچوه. چې کله هغه د توره راووښکله د قاش نه نو الله د ده د لاس کو هغه شل کو. نو عامر ابن طفیل وی چې تا خو زما ملګری هغه د هغه سره دې دا کار وکړو خو زه اوس تا نه پرېږدم. نو الله جل شانه په ده باندې یو غټه دانه راواخېجوله چې هغه دانه هغې کې طاغون مرض والا نو دی وایي دا خو داسې دانه لکه په اوښ باندې چې یو دانه راوخېږي. نو دی کور ته روان شو نو بیا یې په ځان سره وي چې زه خو کور ته ځم په بستر به مړ کېږم نو د بستر نه خو دا امر ښه دی. نو بس اس ته وخت او تورې راواخېسته او نبي علیه الصلوۃ والسلام ته او پر ملک الموت ته کنزل او ردې بدې شروع کړې. نو الله جل شانه په د برې نه د شین اسمان نه به تندر راتاو کو او الله جل شانه سکو هغه هلاک کو. یا تفسیر مظهری ذکر کوي د سوره اخلاص په تفسیر کې شکل دا دواړه أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.